خیرات ته به عقیقه نه وې که ته د خپل بچي د لمسي په اومه ورځ باندې یو دې وریجې پخې کړي او سالن ورسره پوخ کړي او غوښه ورسره پخه کړي او بیا وایې چې ما د خپل بچي عقیقه وکړه نو په دې سره ستا د بچي او ستا د لمسي عقیقه نه کېږي. عقیقه دا ده چې ماشومه پیدا شوه جینۍ پیدا شوه نو په هغې باندې یو چیرې ده یو چیرۍ ده یا ګډ دی یا ګډه ده او ماشوم پیدا شو الک پیدا شو د هغه په اومه ورځ باندې به ته دوه چیرې یا دوه چیرې حلالې او هغه به هغه شرایطو سره حلالې چې کم قربانۍ د کم څاروي دپاره کم شرایط فرمایلي دي په هغه شرایطو سره به ته د بچي عقیقه په هغه څاروي باندې کوي. موږ خلک اکثر یو خدای موږ علماو نه لري څه دې نور دې خلکو لرې کړو خفه کېږئ مه نوم یې درته نه اخلم څه د دې خلکو لرې کړو څه د مخکې نه لرې او څه د دې خلکو لرې کړو نو موږ علماو نه نږدې کېږو نو چې علماو ته نږدې شو چې به یې د دې خپل زوی او د دې خپل بچي عقیقه کوم په کومه طریقه سره یې وکړو. نو حدیث کې راځي چې کم سړی وسعت والی پراخۍ والی نو ګورې دا واورې ستا په خیرات او ستا په دیګونو ستا د بچي عقیقه نه کېږي. د بچي عقیقه به ستا هله کېږي چې ته د بچی په اومه ورځ باندې یو چیرې او د بچي په اومه ورځ باندې دوه چیرې حلال کړي نو ستا سنت موافق عقیقه وشوه. دا بچی که ماشومانې کې وفات شو دا به ستا لپاره د شفاعت ذریعه ګرځي. دویمه دا خبرې عزتمنده چې موږ او تاسو خپلو بچو له د الله د پیغمبر ښکلي او مزیدار نومونه ږدو ډېرانګل او شډل او وزیرګل او داسې نومونه ولږدو چې هغه موږ د ځان نه را جوړ کړي د ځان نه را جوړ کړي ډېرانې چاته وایو چاته څه وایو چاته څه وایو خپل ځان نه نومونه را جوړ کړي او هغه موږ خپلو بچو له ایښي مخکې دې مشرانو ایښي اوس الحمدلله څه نه څه پویه راغله نو د بچي په موږ باندې دا حق دی عزتمندو چې موږ او تاسو د خپلو بچو له ښایسته نومونه کړو ښایسته نومونه. نبي علیه صلات وسلام چې به څوک رال نو د نوم تپوس به یې دې کوو ویل ستا څه نوم دی بچي هغه به ورته وایي چې زما دا نوم دی چې نوم به یې غلط و د الله پیغمبر به هغه له نوم بدلو ښه نوم به یې وله بدل کړي بچي دا نوم غلط دی د دې معنا هم غلطه ده ته ځان له دا نوم کړي د نوم به یې وله بدل. نبي علیه صلات وسلام له یو کس راغی د الله پیغمبر تپوس کوي نوم دې څه دی وی د الله رسول نوم مې ظالم دی د هغه سره سپی و وی د دې سپي دې څه نوم دی وی د الله رسوله د ده راشد نوم دی د الله پیغمبر ورته څه وایي د الله پیغمبر ورته وایي بچي دا کوم نوم چې تا ځان له ایښې دا سپي له کېده او دا کوم نوم چې د سپي له ایښې دا ځان له کېده دا څه وکړه دا ځان له کېده. نو یو خدای عزتمنو چې موږ او تاسو خپلو بچو له ښایسته نومونه ږدو د بچي په موږ باندې حق دا دی چې په غوږ کې ورته اذان په کس غوږ کې ورته اقامت د هغه په اومه ورځ باندې عقیقه خیرات نه عقیقه دوه چیرې یا یو چیرې دا موږ قرباني کو او ذبح کو د ماشوم عقیقه سنت موافق ادا شي. او دریم دا چې موږ او تاسو خپلو بچو له ښایسته نومونه کېږو عبدالله نومونه کېږو عبدالرحمن نومونه کېږو محمد نومونه کېږو مصطفی نومونه کېږو ډېر ښکلي ښکلي نومونه د صحابو شته دی عمر وله کېږي عمر فاروق وله کېږو ابوبکر وله کېږو علي وله کېږو عثمان وله کېږو ابن مسعود وله کېږو ابو هریره وله کېږو دا ټول نومونه د صحابو شته دی د ټولو صحابو نومونه ښکلي دي صحابه ټول ښکلي او نومونه هم ښکلي دي. موږ او تاسو خپلو بچو له د بچو په موږ دا حق دی چې موږ بچو له ښایسته نومونه کېږو څه وله کېږو ښایسته نومونه. دریم د بچو په موږ څه حق دی د بچو په موږ باندې دا حق دی عزتمندو چې موږ او تاسو د بچو صحیح تربیت وکړو د هغې د اخلاقو د هغې د اعمالو د هغې د عباداتو دا ټول موږ او تاسو هغه بچي به زموږ د معاشرې دپاره ښه کردار ګرځي یو ښه شخصیت به ګرځي که موږ او تاسو د بچو صحیح تربیت وکړو. د بچي دپاره د ټولو نه لومړۍ مدرسه دا د مور غېږ ده. یو کس یو زنانه وه د هغې واده وشو
چې کله واده وشو هغه ماشوم خبرې زده کړې ما قاري صاحب له وته چې وایي قاري صاحب دې کس ته حفظ شروع کړ لږه موده تېره شوې نه وه هغه ماشوم په هغه لږه موده کې 3 سپارې یادې کړې وې چې کله 3 سپارې یادې کړې پلار یې تپوس